چپلی ام یا داسې دی لکه چپلی امو خدای مې د قسم دی روجیم نه نیسي دی د سره مسلمان نه دی په خدای د یهودیانو د نسوارو بچی دی د خره بچی د عمران خانو په خدای مې د قسم که دی د سړي زوی د خدای قرآن مې دوی که دی د سړي زوی وی که نه ده به دا مهنګایي نه راوسته ده به دا چل نه کوو خو دا نه د سړي زوی دی او نه پکې څه غیرت او پښتوش دی او یاره که دی ما له مخامخ راغی او د ده د مخ نه ما کوترې پالسولې زما دې په خدای قسم یې کوترې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم که تاسو وګورئ د پی ټي آی حکومت دی او روان دی تقریبا یو کال د دې پوره شو خو عمران خان صاحب وایي چې لږ صبر وکئ او مطلب دا دی چې حالات به ښه شي نو حالات خو دا لکه ښه کېږي نو خو لکه نور هم خرابېږي ګوره دا تېر شوي حکومتونه چې څومره وو که هغه د جومات علماو که هغه دغه د مسلم لیګ وو که څومره چې ګورنمنټ تېر شوي دي خو هغو دا نه دي ویلي چې یاره خزانه تشه ده د ده خو دقه یوه خبره ده چې یاره خزانه تشه ده آیا دا خزانه چې دا قوم تشه پرېښودې ده او که دا حکمرانانو تشه پرېښودې ده نو په کار ده چې یاره مطلب دا دی د ویزه زورور خلک رانیسم زورور به رانیسم په کار ده چې هغه زورور خلک راونیسي او دا غریبانان پرېږدي ځکه که تاسو دا سوچ وکئ نو غریبانان چې دي نن سبا په دې کشمکش کې دي چې یاره مطلب دا دی چې کم هغه اوړه ګران شوي یا غوړي ګران شوي یا روزمره چې څومره شیزونه دي هغه ګران شوي دي که هغه سبزي ده که هغه فروټ دی که هغه هر شی چې دی هغه بالکل ګران شوي دي نو په کار ده چې یاره دا کومه مهنګایي چې راغلې ده او دا به درته ووایم چې راتلونکی بجټ چې دی نو دې نشي پیش کولی د هغې وجه دا ده چې که دا بجټ پیش کوي د دې سره به نور هم مهنګایي راځي نو که داسې تاسو وګورئ پټرولو ته وګورئ داسې نور دغه ته وګورئ نو هر شی چې دی نو هغه ډېر زیات ګران شوی دی خو زه د قوم ته یو میسج کوم د قوم ته به زه دا ووایم چې یاره کم از کم تاسو ته دومره پته وه چې یاره مطلب دا دی عمران خان صاحب یا طارق انصاف چې څومره ګډز دي هغو کې دونه ګډز نه و نو تاسو ولې ووټ ورکوئ اوس چې غریبانان چې څومره دي نو هغه فریاد کوي او هغه دغه کوي په کار ده چې یاره مطلب دا دی هغو ته دا مخکې دا سوچ په کار و چې یاره موږ باندې به داسې یو حکمرانان نه ځي خو زه به تاسو ته دا هم ووایم چې یاره عمران خان چې په کانټینر باندې کومې وعدې کړې وې چې یاره زه به غریب سړی چې دی نو هغه به مطلب د غریب طبقه به راچوتومه او دی به د غربت نه وباسمه نو تاسو ما ته دا ووایئ چې نه خو هغه غریب چې دی هغه مطلب دا دی دی راچوت کو غریب چې دی نو غریب له مالدار یې پرېښودی دی غریب یې رانیولی دی لکه زه به تاسو ته دا ویم چې یاره لکه دا طارق انصاف دی وایي چې یاره موږ یو نه پاکستان جوړو زمونږ هغه زوړ پاکستان په کار دی هغه نوی پاکستان زمونږ نه دی په کار ځکه چې په تاریخ کې چا نوی پاکستان نه دی جوړ کړی دی به یې څه پاکستان جوړ کړي زه درته وایم دی خو یو طرف ته وایي چې یاره زه سیاست داسې کوم ریاست د مدینې کوم پلانکې کوم زه ورته وایم چې هغه پرېږدوه ته د سواد سیاست وکړم غټه خبره ده خو زه به دا هم وایم عمران خان ته به هم وایم چیف منسټر ته به ووایم چې چیف منسټر زموږ د دې سواد سره تعلق ساتي محمود خان زما ډېر ښه ملګری دی خو زه او زما قوم هغه ته دومره خفه دی په خدای یقین وکړه چې د 2 روپو کار محمود خان نه دی کړی ځکه چیف منسټر د دې لپاره چیف منسټر غټه اوږده ده په کار ده چې یاره دی د سواد له حصه کړی وی د سواد له خو ده د اتانو کار ونه کړو او وایي صبر وکئ صبر وکئ هلکه څنګه صبر وکئ چې مطلب دا دی وایي تا خو چې تاسو کور رغوئ جو په دې دومره ټایم لګي لکه دا ته کور رغی که کوټۍ رغی که محل جوړی که څه جوړی دا قوم خو مطلب دا دی د دې لپاره نه ده چې یاره تاسو صبر وکئ نه خو دا نواز شریف ویلي نه شهباز شریف ویلي او نه زرداري ویلي چې یاره قوم ته یې دا ویلي چې تاسو صبر وکئ ما خو د یو سیاستدان نه چېرته په تاریخ کې دا نه دی اورېدلی چې یاره قوم دې صبر وکړي او قوم ته دا وایم چې دا قوم نور دا څه به ټیک ټاک شي نو کله به ټیک ټاک شي چې دا خلک مطلب دا دی خیر ته کښېني ټیک ټاک به شي یاره خلک به په خیر باندې مجبوره شي خلک په خودکشۍ باندې مجبوره شي خلک په پټاکو باندې مجبوره شي نو عمران خان به خوشحاله شي خو بیا خو زه عمران خان ته یو میسج ورکوم چې مهرباني وکړه تا خو لاول وی چې یاره
زه انصاف راولم. نو چې انصاف په تا په روجه کې رانوستو نو ته به یې په عامه ورځ کې سره راولې. لکه سسته بازار به تاسو ته دا ووایم مراد سعید راغلی و داسې ورسره په زلاکي هم ګرځېدو او داسې ورسره نورې چمچې ګرځېدو هلته کې لاړو سسته بازار هغه پټۍ کټ کړه ریړۍ واپس لاړې. اوس هغه زه ماته ته دا ووایه اوس هغه دکانداران وایي منډایي والا وایي چې یاره ما ټماټر اخیستي دي په 100 روپۍ کیلو او زه به یې د ده دپاره څنګه په 50 روپۍ په سسته بازار کې ولګوم. ته مراد سعید ته هم ته خپل سسته بازار ولګوه هغه فروټ راوړه اوړه راوړه څومره د خوراک چیزونه دي چې هغه راوړه نو مطلب دا دی سسته بازار دې ته وایي دې ته نه وایي چې ته اوس د دکاندار نه لس بوره چیني راوالې او 15 ټیمه غوړي راوالې او دا راوالې او سسته بازار مې لګولی او تصویران مې وباسل او سیم ته مې ولېږل. په دې چل کار نه کېږي. کم از کم د دې غریب عوامو نه چې تا اوټ اخیستی په بډ منډیټ باندې تا اوټ اخیستی دی اوس به دا نه وایه چې صبر وکړه. صبر څنګه وکړه ته ګوره عمران خان دا هم ویلو که نه چې یاره مطلب دا دی زه د برطانیې وزیر اعظم ته تاسو وګورئ هغه په سیکل ګرځي. د نورې وزیر اعظمان ته به یې ویې کله به یې نواز شریف ته اشاره ورکوله کله به یې زرداري ته اشاره ورکوله چې د برطانیې وزیر اعظم په سیکل ګرځي. نو تاسو له شرم پکار دی. مطلب دا دی زه وایم چې دا نهیله حکمرانان دی دا ناکام حکومت دی دا بې غیرته حکومت دی. مال دا جواب راکړي عمران خان مال دا جواب راکړي چې تا چې وایې چې یاره زه به په صحت کې او په ایجوکیشن کې او په دې کې به زه دا وکم هغه شیخ چیلي د ده نه جوړ دی په رب یقین وکړه هغه دویم مې راوستی یاره که دی په ټک پوهېږي زما دې په خدای قسم یازې ملک یې تباه و برباد کړو هلکه تا ته ګوره او ملک چلولو ته دې ګوره. خو په یو حکومت کې تاسو ماته دا وښیئ چې ته ډالر چېرته دومره ختلی دی یا مطلب دا پېټرول چېرته دومره ګران شي یا چېرته سبزي ګوره دا دغه دی دا زه به تاسو ته په دې سبزۍ کې یو اسان غونته شی وښیم دا ټینډې چې ورته وایي دا به خروم نه خوړې دا په 10 روپۍ کیلو اوس تپوس وکړه په 10 روپۍ په 40 او په 80 روپۍ کیلو دی. تاسو ماته دا ووایه دا د انصاف خبره ده. دی وایي زه انصاف راولم او زه چینج راولم ستا په دې چینج هم خدای اور ولګوي او ستا په دې تبدیلۍ دې هم خدای اور ولګوي او په تا دې هم خدای اور ولګوي. تا ته ګوره او کار ته دې ګوره چې نشي حکومت چلولی ما لکه مطلب دا دی استعفا ورکړه که نه استعفا ورکړه ستا په ځای او پنځوره شي په خدای مې د قسم ستاسو نه هغه عنوان خري. خو زه دې قوم ته وایم چې لکه تاسو وله بیا وټ ورکوئ بیا وله ورکوئ دا چغې بیا مه وایئ چې مینګایي راله. زه وایم چې د وړو دا بورۍ په 10,000 روپۍ شي سپین خان به ډېر زیات خوشحاله شي چې د چینۍ دا بورۍ چې دا په 50,000 شي قسم په خدای بیا به هم خوشحاله یم ځکه تاسو د هغې وجه دا ده چې تاسو ګوره خپل غوږ نه ګورئ او په سپي پسې وردانګئ په دغه پسې وردانګئ. عمران خان پلار جوړ کړی پلار یې ورته جوړ کړی اوس پسې ځای اوس ولې وایئ چې مطلب دا دی مینګایي ده او پلانکۍ ده او ډینګی دی دا خو بیا لکه دا مه وایئ که نه چې مینګایي ده مینګایي بیا لکه دا لانجې بیا مه کوئ. تاسو ګوره کم از کم دا سوچ تاسو له پکار دی چې اوس پسې ښه په جمع راوځئ اوس پسې دا وایم چې دا غونډ قوم راوځي دا مکمل دا څومره پاکستانیان وروڼه چې دي په ثابت پاکستان کې دا قوم راوځي او د عمران خان د دې مټ ونیسي او داسې کته غوځار کړي چې دا خدای دې تباه و برباد کړه. تا ته ګوره حکومت ته دې ګوره په خدای یقین وکړه او انشاءالله تعالی چې زه سره دا واده کوم چې په یو مینګایي باندې ما په نشاط چوک کې درنه کړي دویمه زما په اسلام آباد کې روانه وه خو خبره دا ده چې دا روژه را روانه وه په دې باندې ما منتهي کړه او انشاءالله تعالی چې په اسلام آباد کې به درنه کوم انشاءالله تعالی هغه به د اختر نه وروسته کوم. نو دا سره زما واده ده خو زه دې قوم ته وایم چې لکوټې رایښ شئ مهرباني وکئ او لکه تاسو به کله رایښېږئ لکه یو کال د دې وشو یو کال د دې وشو ویله نور صبر راته وکړئ هلکه چې ته مړ شې نو موږ به درته بیا نور صبر وکړو. داسې دی لکه چوپلی امو خدای مې د قسم دی روجې هم نه نیسي دی د سره مسلمان نه دی په خدای د یهودیانو د نسوارو بچی دی د خره بچی د عمران خانو په خدای مې د قسم که دی د سړي زوی د خدای قرآن مې ته وایي که دی د سړي زوی وی که نه ده به دا مینګایي نه راوسته ده به دا چل نه کو خو دا نه د سړي زوی دی او نه پکې څه غیرت او پښتون شته او یاره که دی ما له مخامخ راغی او د ده د دې مخ نه ما کوترې پالوسولې زما دې په خدای قسم یې کوترې
خلک ولا استقبال به په دغه کې او زه به د په ډنډو باندې استقبال کوم په ډنډو باندې چې تا خدای تباه او برباد کړه دا دومره مهنګایي خو ته په ځان کښېنه تا ته پته ولګي ته د هلیکاپټر نه خپه نه کوزې د مرسډیز نه ته خپه نه کوزې نو تا ته مهنګایي څه ته مهنګایي څه پېژنې عمران خان او زامن دې په انګلینډ کې دي زامن ستا په انګلینډ کې دي هغه راوغواړه هغه روجې هم نه نیسي هغه قلاره کې نه روجې نه نیسي او نه د مهنګایي سره د هغه سکار شته هغه وروره په بنیګاله کې پاتې کېږي لکه د دې ځای نه وروره چې دومره بنیګاله یې رخ کړې لکه د دې ځای نه چې بټخېلې ته ځې نو ته خو د اول زه تاسو ته دا وایم چې عمران خان د سره د مهنګایۍ نه خبر نه دی ځکه هغه له چې کم فروټ راځي هغه له ډاکټر چک کوي چې د وزیر اعظم دپاره دا د صحت دپاره ټیک دی او که غلط دی د هغه دپاره چې ډای فروټ راځي هغه له ډاکټر چک کوي د هغه دپاره چې کم هر کاني راځي هغه له ډاکټر چک کوي غریب سړی خو زه تاسو ته دا وایم هغه خو که فروټ راوړي انځیم نو چې دا د صحت دپاره ټیک دی او که نه دی خو خوري نو لکه دا دې پې بند کړل ګوره کیله چې وه کیله د په فروټو کې کیله هم راځي زه به تاسو ته دا وایم چې هغه په 30 روپۍ او 40 روپۍ باندې درځن و ته نن تپوس وکړه په دې سوزکو کې تپوس وکړه په دوکان کې خو لا غټه خبره ده په سوزکي کې سره کیله په 100 روپۍ ده په 150-200 روپۍ باندې د کیلې درځن دی دا د چا پلار خوړی شي دا خو عمران خان د خدای په تباهولو تباه کړي خدای دې ښه زمټیزه بوتلی کړي ګوره زه تاسو ته دا خبره کوم عمران خان کې ګوره په پښتن کې 2 خوبۍ دي یو د هوا نه چې یو ښځه نه پرېږدي دا 2 خوبۍ په پښتن کې ګوره دا واورئ ګورئ ښه دا واورئ پښتن کې دا 2 خوبۍ دي یو هوا نه چې یو ښځه نه پرېږدي نو دی د خدای په ښځه وشرمئ 2 خو یې ښځې پرېښودې او دا بله یې راوستې بولقۍ په سر کړې ده او دا د بندګانو په شان کتې بوځي او بله بره یې بوځي دا پیره دې هم خدای تباه او برباد کړي او دا عمران خان د ورسره خدای تباه او برباد کړي ډېره مننه ډېره مهرباني